بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د ندای ایمان سیریز کې تاسو ټول ته خوش آمدید. رښتیا ویل دا یو داسې عمل دی چې هغه آسان دی، مګر نن سبانۍ دنیا کې ټول نه مشکل ترین کار چې دی نو هغه رښتیا ویل جوړ شوي دي. زمونږ په رشتو کې، زمونږ په کاروبارونو کې، زمونږ په دین کې د ټولو بنیاد چې دی هغه په رښتیاو باندې دی. لیکن مونږه دروغ نه یو عام څیز جوړ کړی دی او رښتیاو غیر معمولی دا جوړ کړی دی. نننه قسم کې به مونږه د دې اهم بنیادی موضوع باندې بات کوو، خبرې وکړو چې رښتیا ویل د ژبې امتحان او د دل آینه ده. رښتیا ویل څه دي؟ دا رښتیا ویل صرف د ژبې نه یو رښتیا جمله راوستل نه دي، دا د انسان نیت، عمل، رویه، وعدو او د دې ټولو معاملاتو کې د انسان سره ملاویږي. او دا رښتیا ویل د هغه رڼا ده چې دا دل زړه صفا کوي او د شخصیت د انسان شخصیت هغه مخامخ کوي. قرآن کې رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تاسو د رښتیا ویونکو والا سره شئ. دا آیت مبارکه صرف موږ ته د رښتیا ویلو نه بلکې د رښتیا ویلو صحبت اختیار کولو حکم هم راکوي چې څوک رښتیا وایي د هغوی صحبت اختیار کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک مفهوم څه دی چې تاسو رښتیا وایي ځکه دا رښتیا چې دی دا سړی نیکۍ طرف ته بوځي او نیکي دا سړی جنت طرف ته بوځي. او په بل حدیث مبارک مفهوم څه دی چې یو بنده مسلسل دروغ وایي د الله په دربار کې د دروغجن ولیکلی شي. د رښتیا ویلو برکتونه هغه څه دي؟ زړه ته سکون ملاویږي، د خلکو په نسبت باندې اعتماد هغه اوچتېږي، په رزق کې برکت راځي، رشتې مضبوطېږي، د الله رضا حاصلېږي او د منافقینو د صف نه د نجات ملاویږي. او د دروغ ویلو نقصانات د الله غضب وي، نفاق راځي په سړي باندې، په دل کې په زړه کې سختي راځي، د اعتماد هغه خاتمه کیږي، د معاشرتي فساد جوړیږي او دعا نه قبليږي. اوس په موږ د رښتیا دا خپلو څنګه د ټولو نه مخکې خپل نیت هغه صفا کو او رښتیا ویلو ته په هر حال کې ترجیح ورکو او په وخت باندې خپل غلطي هغه تسلیمو، دوکا او د دینه وزن ساتو، خپل بچو ته به غیر اختیار خایو او د معاشرتي دباو باوجود چې عمر څومره معاشرتي دباو وي هغه باوجود به هم هغه رښتیا وایي. دا رښتیا ویل چې کنه دا د ژبې یو امتحان نه دی بلکې دا د زړه یو عین دی چې کم سړی د زړه نه هغه صفا وي هغه رښتیا هغه دروغ چرته هم نه وایي. د چا چې نیت د رښتیا وي د هغه په خبره کې اثر وي. دا رښتیا ویل ولا بنده صرف د الله محبوب نه وي بلکې دا د خلکو په زړه کې ځان یو کور جوړي. رښتیا ویونکي د خلکو په زړه کې ځان یو کور جوړي. په نن سبانۍ معاشره کې د ټولو نه لویه خرابي هغه دروغ دي. په کاروبار کې، په واده کې، په عدالتونو کې، په سیاست کې، حتی کې چې د عام کم محل چې کوم کوسي چې په دې کې هم دروغ ډېر زیات عام شوي دي. همدا وجه ده چې زمونږه پریشانیانې او بې برکتې او بې سکون هغه شروع شوي دي.
نن موږ عهد وکړو چې په هر حال کې به موږ چې دین واغې شو که نقصان ولنی د دروغ نه بزان ساتو یا الله زمونږ زړونه د رښتیاو باندې دا روشن کې زمونږ جبې د دروغ نه په امان کې او مونږ په هغه خلکو کې شمار کې په کوم خلکو نه چې ترازی